أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. د مولا معرفت باره که اموت و سنن و هم نشست ده. بهار الانوار جلد نمبر 69 کې امام موسی کاظم علیه السلام فرمایش کوي مولا دی چې کوم سړي څلورو شیانو په باره کې شک وکړلو هغه داسې وایه چې د خدای څومره نازل شیونه دي دغو ټولو شیونو یې انکار وکړلو. هغوی نه یو څه کوم دی هغه د خپل دور خپل زمانې امام معرفت حاصلولی دی او هر یو سړي ته پکار دی چې خپل امام او د هغه خصوصیات پکار دی هر یو انسان ته معلوم وي. دین علاوه شیخ کلینی اصول کفی کې او نورو ډیرو بزرگانو امام جعفر صادق علیه السلام نه روایت کړی دی چې مولا زراره ته دغه دعا تعلیم کړله او بیا مولا ته وویله چې د زمانې مولا غیبت دور کې ایماشیاو ته پکار ده چې دغې دعا تلاوت کوي. او دوستانو دغې دعا کې مو تاسو ته ډیر زیات سبق پټ دی، ډیره ښکلې روغه دعا دی. دغې دعا جملې چې کومې دي هغه دا دي چې مولا دی چې اللهم عرفني نفسک، پروردگارا ما ته خپل نفس معرفت عطا کی. فإنک إن لم تعرفني نفسک، که تا ما ته خپل نفس معرفت نکو عطا، لم عرف رسولک، پروردگارا بیا زی تا رسول هم نشان پیژندی. اللهم عرفني رسولک، پروردگارا ما ته خپل رسول معرفت عطا کا. فإنک إن لم تعرفني رسولک، پروردگارا که تا ما ته خپل رسول معرفت عطا نکړلو، لم عرف حجتک، پروردگارا بیا زی تا د زمانې چې کوم حجت دی هغه هم زه نشم پیژندلی. اللهم عرفني حجتک، پروردگارا ما ته خپل زمانې حجت معرفت عطا کا. فإنک إن لم تعرفني حجتک، پروردگارا که تا ما ته خپل وخت د خپل زمانې امام د خپل زمانې حجت معرفت درته عطا نکړلو، مخکې دی چې زللت عن دیني، پروردگارا زه به دین کې گمراه لاړ شم. دوستان عزیز که تاسې لږ توجه وکړئ د دعا کې اول خپل نفس معرفت غوښتی شوی دی. پروردگارا ما ته خپل نفس معرفت عطا کی. ویلې که ما ته خپل نفس معرفت عطا نشولو زه بیا د تا رسول معرفت هم نشم حاصلولی. رسوی مو تاسې لږ خپل ځانونه وکسو، آیا مو تاسو ته خپل نفس معرفت حاصل دی؟ آیا خپل ځان خبر یو مو چې مو کومه ځینه راغلی یو اوس کومه ځای کې یو؟ آیا مو خدای اطاعت کې یو که نه یو؟ او بیا به چېرته ځو؟ بیا مو تاسې خدای طرف روان یو. پکار دی خپل نفس باندې غور وکړو او د الله او د اهل بیت او د علمای حق اطاعت کې زندگی تیره کړو. ویلې که خپل نفس معرفت مو تاسې حاصل نکړلو بیا مو تاسې د رسول معرفت هم نشو حاصلولی. او کله چې رسول معرفت مو نکو حاصل بیا مو تاسو د رسول چې کوم جانشین دی، د رسول چې کوم مقرر شوی خلیفه دی، امام دی، بیا هغه معرفت هم مو تاسې نشو حاصلولی او بیا به مو تاسې گمراه شو دغې دنیا نه. ویلې چې کوم انسان چې خپل امام معرفت نکو حاصل هغه به جاهلیت مرګ کې مړ کیږي او گمراه به دغې دنیا نه ځي. هغه تاسو ته پته دی چې دغه خپل نفس معرفت دومره زیات ضروری دی چې مولا د هم من عرف نفسه فقد عرف ربه،
چا څه خپل نفس وپېژندلو، چا څه خپل ځان وپېژندلو، هغه داسې وایه څه الله وپېژندلو. موږ تاسې پیدا هم دې دپاره یو چې په کار دی موږ تاسې د خپل وخت امام د الله د خپل نبی معرفت حاصل کو. خو دغو ټولو معرفتو نه مخکې اول انسان ته د خپل نفس معرفت ډیر زیات ضروری دی. ویلې دغه نفس معرفت ذریعه سره انسان یا خپل وخت امام و یا خپل الله یا خپل رسول معرفت حاصلوای شي. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.